أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة بقرة 190 نمبر آیت. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. دې ځکه کې فرضیت او اعلان د جنگ ذکر کیږي په باره د هغه کسانو کې چې کم کسان کافران دي او په کافرانو کې هغه کسان چې کم ستاسو سره جنګي. د دې نه معلومه ده چې ټول کافرانو مرګ حرام دی، ناجایز دی، په دې خاص کسان دی به وجل کیږي. اول دا چې وقاتلوا فی سبیل الله، تاسو جنگ وکړئ په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوس وشو چې دا فی سبیل الله څنګه وي. نبی علیہ السلام ورته ویل لتكون کلمۃ الله هي العلیا فهو فی سبیل الله. فی سبیل الله هغه څه د ویل کېږي چې څنګه په وجه باندې الله تعالی دین غالب کیږي او نظام غالب کیږي. کله اسلام او د شریعت او د نظام د غالب کېدو لپاره جنگ وونه دا فی سبیل الله کې دې لپاره نو دا فی سبیل الله نه. لکه باقي قومي جګړې شوې، وطني جګړې شوې، د اوبو خبرې شوې، د ځنګلو قصې شوې، نو دا فی سبیل الله کې نه راځي. فی سبیل الله به هغه ټیم چې لتكون کلمۃ الله هي العلیا، چې د الله تعالی نظام غالب چې صرف دې لپاره جنګ شي. بیا الغلاوی الذین یقاتلونکم، دا هغه کسانو سره وجنګیږي چې هغوی ستاسو سره جنګ کوي. دین هغه خلک مراد چې کم ته په اصطلاح د فقهاو کې محاربین ویل کېږي چې هغوی مسلح جنگي تربیتونه کړي دي او تاسو د قتل دپاره راغلي دي. نو تاسو به هغه خلک وژنئ، د نورو څه به کار نه لرئ. او دویم هغه خلک چې کوم ځوانان دي جنګونه کولی شي، نو په دې منځ کې بیا زنانه، ماشومان، سپینګیري هغوی باندې لاس کتول، اگر چې دا د محاربینو د جنګي خلکو پلار مور ولې نه وي، د هغوی بچي ولې نه وي، د هغوی زنانه ولې نه وي، اسلام کې په هغې باندې لاس پورته کول حرام دي او ناجایز دي. صرف هغه سړي سره به کار لري چې کوم ستا د جنګ لپاره د کورونو نه راوتلی دی او ستا پسې راغلی دی، هغې سړي سره به کار لري. یقاتلونکم مطلب دغه دی. نو مسلمانانو په دې لاره کې خپل هر څه غصه به نه سړی چې یاره قاتل خو په لاس رانغی، خو د هغې بچي په کور کې شته دی، سپینګیری پلار یې شته دی، زنانه شته دی، نو په هغې من به غوښتړی شي. او شریعت د دې نه منع کړله چې نه، صرف هغه کسانو سره به وجنګېږي یقاتلونکم چې جنګ کوي ستاسو سره، باقي باندې لاس پورته کول حرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم په دغه لیول باندې و چې کله په خپله باندې جنګ دپاره ته ویش غزواتو کې په خپله حصه اخیستله، باقي چې کوم دي نو سرپرستي کړله، نور کسان یې لېږلي دي. ټولو ته یې دغه هدایت ورکړي دي چې ماشومانو باندې په لاس نه اوچتوئ، زنانو باندې به نه اوچتوئ، قیدیان به نه وښئ، دغه شان ځنګلونه باغونه به نه کټ کوئ، زناورو ته به څه نه وایئ، کم ماشومان چې پی خوري هغه به د مور نه د بېلولو کوشش په هغې کې نه کوئ. او دا ټول هدایت به ورته جاري کړل، د هغې نه بعد به کسان ولېږل. ولا تعتدوا، او زیاتې به نه کوئ. زیاتې هم دغه دی چې د جنګي خلکو نه علاوه په نور چا لاس چت شي، هغوی تنګ شي، ظلم ورباندې وشي، زیاتې ورسره وشي، ویرولی شي، ازار کړی شي، دا اعتداء ده، زیاتې دی. دا معنی د شریعت، یعنی د مقاتلین او د محاربین نه بغیر بل اگر که د هغوی خاندان او وارثان ولې نه وي چې په هغې لاس چت شي، نو دغه د اعتداء ویل کېږي، ظلم ویل کېږي. ولا تعتدوا، زیاتې مه کوئ. ان الله یقینا الله تعالی لا یحب المعتدین، محبت نه کوي د زیاتي کوونکو سره. یعنی که سړی جهاد هم کوي، خو جهاد په لاره کې زیاتې وشو، دې خلکو باندې لاس پورته کړو، نو دغه سړی چې ځان ته جهاد په صف کې روان دی، هم د الله تعالی ورته غصه دی، الله تعالی خوښ نه دی. ځکه چې معتدین زیاتې کوونکي خلک د الله تعالی بدي شي. نو لهذا مجاهدینو د لپاره هدایت چې که تاسو د الله تعالی محبت او د الله رضا حاصلول غواړئ، دې لاره کې به ډېر احتیاط کوئ چې بې ګناه خلک تاسو د لاسونو نه ازار نه شي. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، او قتل کې دوی لره حیث ثقفتموهم، په کوم ځای کې چې تاسو بیا موندو. کافران کم محاربین چې تاسو جنګ دپاره راغلي دي، چې په کوم ځای کې په لاس ورشه نو تاسو یې ووژنئ، د قتل. واخرجوهم، ویباسئ من حیث اخرجوکم، د کوم ځای نه چې تاسو ایستلي یئ. صحابه کرام د مکې معظمین ایستلي د اسلام په اول سر کې،
نو مسلمانانو ته هدایت چې هغه ځګونو نه تاسو هم بهر کې چې کوم ځګونو نه تاسو ستري مهاجر کړی هغه ځګونو نه بهر کړی قیامت پورې هم تعلیم چې کوم ځګونه کافرانو نه ولې دي هغه ځګونو نه کافرانو برته استل او د هغه څخه جنگیدل فرض عین دي والفتنه اشد من القتل او کفر ډېر سخت دی د جنگ د قتل نه دي کې دوه احتمال دي یو دا چې والفتنه اشد من القتل دا د کافرانو له اعتراض جواب دی چې تاسو په اسلام کې خو jihad دی او jihad کې به مړی کېږي خلک به وجل کېږي دا مړی کول ناروا دي د زیاتې دي د په اسلام باندې هغه اعتراض جواب یې الله تعالی ذکر کړي والفتنه اشد من القتل تاسو چې کوم کفر او شرک اختیار کړی دی د هغې سزا د قتل نه ډېره سخته ده تاسو د کفر او شرک نه واپس شئ تاسو به ولې وجل کېږئ اسلام قبول کړئ او آسماني نظام ته تم کېږئ تاسو به ورونه شئ زمونږه نو تاسو چې کوم جرم کوئ نو هغې نوم نه اخلئ چې هغه کفر او شرک دی او په اسلام باندې اعتراض کوئ تفصیلي جوابونه به نور په خپلو ځایونو کې راشي چې اصل کې د هغه محاربینو وجل د دې وجې نه الله تعالی لازمي کړو چې کوم خلک په دعوت سره او په اخلاقو سره نه مسلمانېږي بیا هم هغوی اسلام ختمول غواړي او هغوی د خپلو کورونو نه هم دغه اراده باندې وتلي دي مسلمانان د خپل علاقو نه شړلي دي ستري دي نو د دې داسې مثال دی لکه انسان بدن دی انسان د خپل بدن باندې ډېر زیات خفه کېږي خو کله کله چې یو اندام ته کینسر ولګي نو او ډاکټر مشوره ورکړي چې دا دې کټ شي نو څوک به ډاکټر باندې اعتراض نه کوي چې د خلکو اندامونه کټ کړي دا خو ظلم دی ځکه د هغې نه بغیر بدن ټیک کېږي نه نو په دغه وجه باندې د دغه خلکو اسلام ممکن نه ده او د هغې د بېدینۍ په وجه باندې د هغوی د غلبو په وجه باندې باقي مسلمانان هم د اسلام نه به واوړي او بېدینه به شي دا لوی مصیبت جوړوي نو شریعت اجازه ورکړه دا دې ووجلی شي او دغه علاقو نه دې بهر کړی شي دویم احتمال دا ده چې والفتنه اشد من القتل معنا دا ده چې مشرک کېدل د اسلام نه او خپل په مسلمانانو دپاره دا ډېر ګران دي په مسلمانانو باندې من القتل د وجلو یعنی مسلمان چې وجني د وجلو نه دومره نه یریږي او دومره نه خفه کېږي څومره چې د کافر کېدو باندې ډېر غوسه کېږي کافر کېدو باندې ډېر یریږي یعنی مسلمان دا نه غواړي زه مشرک شم اگر که ووژلی شي دا مرګ یې خوښ دی په دې لاره کې خو مشرک کېدي خوښ نه دي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام تاسو به جنگ نه کوئ د دوی سره په مسجد حرام کې د حرام کوم حدود چې دي مکه کې هم د حرام خپل حدود دي دا بورډونه لګېدلي بدایت الحرام نهایت الحرام بورډونه لګولي څلور طرفونو ته مشرق مغرب شمال جنوب کې نو هغې حدودو ته چې کله داخل شي د حرام حدود ته شروع شي اگر چې دغه ته به جماعت نه وي خو دا به حدود ډېر لوی حدود دي او دغه حرام حدود په مدینه منوره کې هم شته دي مکه معظمه حرام چې هغه د ابراهیم علیه السلام په دعا سره حرام شوی دی او د مدینه هغه د نبی علیه السلام په دعا سره دی نو په حرام په حدود کې دنه جنگیدل چا سره د ابتدا کول په دې کې حرام دی مدینه کې جنگ نه کوي تر امن ځکه نه کوي په دې کې به په کوترو باندې په زناور باندې تاویز کار هم نشي کولای هغه هم حرام دی منه نو د دشمنانو سره په جنگیدل هم منه دي خو د کوم وخت پورې حتی یقاتلوکم فيه تر هغه وخت پورې چې دوی جنگ شروع کړي تاسو سره فإن قاتلوكم فاقتلوهم کدی جنگ شروع کو تاسو سره په دې حرام کې فاقتلوهم به وجلای یعنی د جنگ آغاز به تاسو نه کوئ که هغوی وکړه نو به قتل کې ختم کړي بیا به حرام کې دننه چې کله هغوی حمله وړاندې وکړه نو په حرام کې دننه وجل هم جایز دي كذلك جزاء الكافرين هم دغه شان بدله د کافرانو د چې دوی صبر او د اخلاقو نه متاثر کېږي او نه سمیږي به دغه حل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم کدی منی شو د شرک نه شرک او کفر یې پرې خولو فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی دی نو دا ترغیب شو توبې ته چې مشرکان او کافران د خپل کفر او شرک توبه وباسي الله تعالی به وباسي وقاتلوهم او تاسو جنگ مکه دوی سره حتی تر هغه پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي زور د کفر بره فتنه کې موږ دوه احتمال ویلو هغه احتمالونه دې ذکر کینه دلته بل معنا ده دلته کې معنا دا ده چې فتنه مراد دا ده چې زور د کفر کته دې معنا وکړي چې تقدیر پاتې نشي شرک دا معنا سمون نه کوي ځکه مکه موږ جنگ هغه خلکو سره پکار دی چې کوم یو قاتلونکم تاسو سره جنگيږي او ځکه اندوان یو ځکه بت پرستان دي موږ سره نه جنگيږي او د مسلمانانو د اسلامي ملک هیڅ مخالفت هم نه کوي مبشرت کې هغه د ذمیان وي او نبی رسول الله فرمایي چې اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا
دا غي مالونه دسي مالونه دي لکه زموږ د مالونو په شان دي او د هغه علم دسي په یوه دسي حرام دي لکه څنګه زموږ د یې په یوه حرام دي مسلمانانو یې په یوه حرام دي او دغه ذمیان ویل کېږي نو اوس دغه خلکو باندې خلاص پورته کول نشته شریعت هغوی ته ازادي ورکړله چې بس خپل بتپرستي کوئ خو په شرط د اسلام مخالفت به نه کوئ او د اسلامي احکامو سپکاوی به نه کوئ د خپلې بېدینۍ دعوت او نشر اشاعت به نه کوئ او بس اوسئ ژوند تېروئ مسلمانانو سره ژوند تېروئ نو که دې داسې معنا وکړه چې لا تکونه فتنة چې شرک پاتې نه شي دغلته کې خو شرک پاتې دی او جنګ منع دی نو دغه معنا رسته مونږ نه خوري دلته کې صحیح معنا دا ده چې حتی لا تکونه فتنة تر دې چې پاتې نه شي زور د شرک زور د کفر پاتې نه شي د هغوی غلبه او تسلط ختم شي او د مسلمانانو غلبه راشي ویکون الدین لله او شي زور د دین د الله تعالی د الله تعالی د دین زور راشي غلبه راشي او د کفر زور ختم شي نو دغه وختونو پورې تاسو وجنګي فإن انتهوا كبي منش د جنة فإن انتهوا كبي منش د جنة فلا عدوان إلا على الظالمين نو نشته د زیاتې کول مگر په ظالمانو باندې بکیږي برهم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم اته من کېدل د شرک نو او دلته کې من کېدل د جنت دي د رسولي الفاظونه پته لګي ځکه کبره فإن انتهوا کې ترته وجه د منش د جنة الله غفور رحيم دې دا معنی صحیح نه ځکه چې کافر کا جنگ نه کوي الله نه بخي او که کوي نو ظالم دی نو ځکه فإن الله غفور رحيم مطلب دا و چې فإن انتهوا کدي منش د شرک او دې ځکه کې فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين کې کدي منش د جنگ کولونه فلا عدوان نشته ذاتي کول یعنی جنگیدل او وجل الا على الظالمين مگر صرف ظالمانو باندې بکیږي کم کسان چې منی شو هغه ته بسنوي لکې کم کسان چې ظلم بیا هم کوي شرک کوي کفر کوي او بیا مسلمانانو سره باقي باندې جنگ هم کوي او دغه سره به ټیک جنگ کیږي وجل کیږي